بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس بیا ستاسو سره څو خبرې. مولانا فضل الرحمن صاحب دا وایي کنه چې د عمران خان کسان زما خواله راغلي علي محمد خان او اسد قیصر ما ته دا ویلي کنه چې ته عمران خان نه انارو ورکا نوی نظامونه دي جی. اوس مولانا فضل الرحمن صاحب انارو ورکا عمران خان لا مولانا فضل الرحمن صاحب چې نه ایم ان اے دی نه ایم پی اے دی او دا وایي چې ما ته وایي چې ته عمران خان انارو ورکا او زه ولنه ورکوم. عزتمندو تاسو دا ویډیو کتله، په دې کې دغه عمران یو کس دی چې په میډیا باندې راځي او ځان په زور باندې مشهور کول غواړي. نو دغلته دا وایي چې مولانا فضل الرحمن صاحب ویلي چې زما خواله علي محمد راغلی او اسد قیصر راغلی او دوی ویل چې د عمران خان ته انارو ورکړه. نو دې د مولانا فضل الرحمن صاحب هغه بیان راغستی دی چې هغه چېرته په 2019 خوشا کې کړی دی او مولانا فضل الرحمن صاحب له خو دغه 25-26 تاریخ خوشا باندې چې کوم دی هغه د پی ټی آی د مشران ورغلي دي. نو چېرته د هفتې 2 خبره او چېرته د کلونو خبره، دا د کلونو خبر راغستې ده او نن چې کوم دی دا په دې ځای کې پیټ کوئ. مولانا فضل الرحمن صاحب خو دا خبرې نن پرون نه دي کړي. او بله خبر دا ده دې دروغجن د زه یم چې دروغجنه مولانا فضل الرحمن صاحب په دې کې د اسد قیصر نوم کله اخیستی دی او په دې کې د علي محمد نوم کله اخیستی دی چې ته دروغ وایې چې هغه چې زما خواله علي محمد راغلی او زما خواله چې کوم د اسد قیصر راغلی و. دا خبرې به کې مولانا فضل الرحمن صاحب کله کړله؟ ها دوی خواله تړلي دي، په دې کې شک نشته دی. مولانا فضل الرحمن صاحب په دغه بیان کې کړي ویلي چې زما خواله اسد قیصر راغلی او زما خواله علي محمد راغلی او هغه وویل چې تا عمران خان له انارو ورکه. نو دا خبرې مولانا فضل الرحمن صاحب کله کړلي؟ منافق لږ ځان خبروه بیا ویډیو کوه. دا د مولانا فضل الرحمن صاحب د کلونو خبرې دي او ته نن رالې د ځان د سن نه خبرې. بل طرف ته دغه زیشان چې کم سحر و ماښام د هغه جنکو سره ناست او چاته وایي ته پلانکې ښکاره کو، چاته وایي ته ډینګې ښکاره کا، چې دغه ویډیوګانې د کتلو نه دي. لکه دا خو د پښتو نوم بدنام کو، پښتو یې مو شرموله، د علماو هم سخت دشمن دی. ده دلته چې کوم دی کمې کنځلې کړي دي وردي بدي ویلي. ای منافق ډیزلی، ای منافقه ملګرو، دا منافق ډیزلی تاسو پیژنئ؟ ولې دنیا د ټولو منافق را ټول کا دې ډیزلی منافق ته نه رسېدا. دومره غټ منافق انسان ده دا خبره کړې ده چې ما سره د پی ټی آی وفد ملاقات کړی چې د منافقې خصوصیه ټول نالت دې شي، ستا په دې شکل دې شي، لعنت دې ستا په دې نسل شي، بې غیرته بې ضمیره انسانه. کونه به ښکاره کړې خېټه قسم دې درته کوم بالکل ستا دویم پنشمنټ ډانس پکې، ډانس درته زم کوم ډانس پکې صحیح ده. ستا دریم پنشمنټ زه به هم درته خېټه ښیم ته هم راته ښیم. دلته چې کوم دی کنځلې کړلي، ردې بدې ویلي او دا و چې دا غټ منافق دی او دا ډېر سخت الفاظ یې ویلي، ډېر سپک الفاظ یې ویلي. او دغه رنګي عمران چې کوم بیوقوفتوب کړی دی هغه کار دم کړی دی. د مولانا فضل الرحمن صاحب هغه زوړ بیان د کلونو مخکې راغستی دی او ته نن پټ کې. مولانا فضل الرحمن صاحب خو د اسد قیصر او د علي محمد یا د نور کسانو کم چې به د 24 تاریخ خوښه راغلي د دې خبر خو هغه نه کوي چې ته دا منافق دی دیو سره تلي او مولانا فضل الرحمن صاحب څه خبره کړله. دا د 2019 خوښه خبره ده. نو لہذا لږ ځان خبروه، بیا د هغې نه پس تازه کنځلې که ردي بدې وایي. سپک انسانه سهار و ماښام په حاشي تا خوره کړه، د علماو بدنامي او بېستي تا وکړه. سهار و ماښام چې کوم د خلکو په زړونو کې ته نفرتونه اچې، د خلکو ذهنونه غلط ته جوړې او زنانو ته یې دا ښکاره کوي او پلانکې ښکاره کوي، دا وکوي دا وکوي. قسم په الله پښتو تاسو شرموله، معاشره تاسو شرموله، د حیا تاسو جنازې ویستلي او ستا په شان د کس په هم راځي هغه به هم په علماو پسې کنځلې کوي ردي بدې بوایي. نو دغه دی د خلکو اصلیت او حقیقت او دا د مولانا صاحب او زموږ د علماو په حقانیت باندې لوی دلیل دی چې داسې فحاش خلکو، داسې چې کوم دی هغه کنځلمار خلک، د علماو د مدرسو د ګیرو دشمنان خلک راسي او په دغه علماو پسې لګیایي. نو دا چې کوم دی زموږ د علماو د حقانیت یو مضبوط دلیل دی. الله رب عزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي. الله رب عزت دې د داسې فسادګر خلکو، د شرپسند خلکو د شر او د فساد نه موږ وساتي. وما علینا الا البلاغ.